بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو د تفتیش نیوز کتونکو دا وخت موږ په موجود یو په حسین آباد دارمۍ کې زموږ سره د پاکستان تحریک انصاف رهنما خورشید خان موجود دی د هغې نه به د علاقې د ترقۍ په حواله باندې یو څو پوښتنې کوو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا خان اول خو تاسو د خپل طرفه د اختر لوی اختر دی د هغې مبارکي تاسو ته وایو او د علاقې دلته کې څومره مسایلو مخکې څومره تر حده پورې هم زه تاسو ډېر مشکور یم تاسو راغلی زما طرفه تاسو ته او ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي خاص کر ورسیز پاکستانیانو ته چې هغه مسافرۍ کوي ټول ته اختر مبارک شه. او څومره چې تاسو دا تپوس کوئ چې ترقیاتي کارونه خو دومره وشو چې هلته تصور نه هم زیات دي. دا الله یو خصوصي مهرباني کړله چې سی ایم صاحب زموږ د حلقې دی او ډېر په ایماندارۍ سره او ډېر په ښه طریقه سره هغه کارونه چې هغې تصور نه و هغه دلته وشو او مکمل شو. څه انډر کنسټرکشن دي او څه داسې دي چې پایپ لاین کې دي ډېر غټ غټې منصوبو دغه دي منظوري شوې ده د ګیس په شکل باندې د کالجونو په شکل باندې یونیورسټي کمپلیکس د یونیورسټۍ په شکل باندې هسپتالونو په شکل باندې دلته زموږ په دارمۍ کې RCC هم جوړ شو مکمل شو نو روډونه هم تقریبا جوړ شو او ډېر زیات حده پورې ډېر زیات کارونه وشو دغه تصور نشي کولی. دا روډ خو تقریبا مکمل دی تقریبا نه چې مکمل دی هغې کې خو دلته توسیع پکې مو شوه د راحت کوټ نه والا د صخرې پورې هغې نه بره چې کوم د ګبنجبۍ روډ و هغه مکمل شو هغه دا ډېر حده پورې مکمل دی لږ کار پاتې دی چې هغه په آخري ټچز دي هغه به وشي. دا د دې علاقې دپاره ډېر زبردست منصوبه ده چې په دې کې سیاسي کومې ځمکې چې په لالکو کې په 2-3 لک روپۍ کانال خرڅېده هغه اوس نن سبا په 35-40 لک روپۍ خرڅ هلته خلکو ته روزګار موقع میلاو شي. دا مو مخکې ویلي بیا هم وایم چې که دا مکمل طور دا لاکډاون نه وی یا دا قصې نه وي نو د دې خلکو د بهر مزدوري ضرورت هم پاتې نه شي دومره ښې مواقع ورته میلاو شي. ګدنجبه ډېر ښه ځای دی او ډېر خلکو توجه دې طرف ته ده. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره ډېر لوی ښه پرمختګ شوی د صوبایي حکومت او د وزیر اعلی صاحب خصوصي دلچسپي پکې هم ده چې په هغې کې ډېر زیات د روډ او نور هم داسې منصوبې شامل دي چې د هغې سره به نور هم زیاته ترقي وشي. دلته میګا پروجیکټ ته دا ویلی شي چې دلته جنکو ډګري کالج شوی دی زموږ په دې دارمۍ کونسل د ګیس منظوري شوې ده هغه ته میګا پروجیکټ ویلی شي. دغه ډایرکټ ډګري کالج منظور دی چې په هغې باندې باقاعده د هغې منظوري شوې ده هغې ته میګا پروجیکټ ویلی شي. ما دا د لالکو د ګبنجبۍ روډ چې دی دا میګا پروجیکټ دی. نور ډېر کارونه دي د RCC د دارمۍ هسپتال اپګریډ شوی دی دا یو میګا پروجیکټ دی د علاقې ضرورت داسې نور هم ځایونه ډېر غټ پروجیکټونه پایپ لاین کې دي چې منسټر صاحب خواهش دی چې دا منظور شي او منظور کړي هم دي خو څه د ځمکو مسلې دي چې د ځمکې ډېرې کمې دي د هغه مسایلو سره صوبایي حکومت مخامخ دی که نه د دې نه زیات غټې منصوبې چې دي. زه خو دا وایم چې سویګي زموږ دري نه مطالبه او د هغې دپاره باقاعده منظوري شوې ده او هغې باندې موږ د صوبایي حکومت د محمود خان د احمد خان ډېر مشکور یو چې هغوی دا ډېر لوی د علاقې سره احسان وکړ او زما خیال دی چې د سویګیس په مد کې به زموږ تحصیل چې دی هغه مکمل طور مستفید شي او هغه ډېر قریب په هغې باندې کارونه هم روان دي انشاءالله چې هغه به ډېر په تیزۍ سره دا مکمل کړي. دا راته ووایي چې دلته کې زیات تر موږ دا لیدو چې دلته د تعلیم په حواله باندې د سکولونو ډېر زیات کمی و نو تاسو هم د دې ځای کې تحصیل سابقه تحصیل کونسلر هم پاتې شوی او د دې علاقې نه تاسو د دې خلکو چې دی اواز چې دی هغه مخکې وړئ اوس څومره په دې علاقه کې چې دی سکولونه هسپتالونه په هغې باندې کار شو. دلته دارمۍ میډل پرایمري سکول هغه میډل شوی دی او د ځمکې په کمۍ په وجه هغه های کیم د آزاد باندې سکول های شوی دی داسې نور صخره کې شوی دی د نصافۍ سکول میډل شوی دی. نور خو لکه داسې ده چې د هغو نه نور څه پاتې دي چې منسټر په وجه نه دي پاتې خو څو خبرې داسې دي چې ځمکو کمۍ په وجه باندې په راحت کوټ کې د های سیکنډري منظور ځمکه میلاو نه شوه په هغه وجه باندې هغه بیا کلاکوټ ته لاړ
نه داسې ډېر زیات په دغه کې پرایمري سکولونه ډېر زیات جوړ شو په دې سورباټ کې جوړ شو په نورو ځایونو کې آزاد بانډه کې جوړ شو په بره لالکو کې جوړ شو نو دغه حواله سره د ایجوکیشن په حواله سره ډېر زیات پرمختګ ډېر زیات سکولونه جوړ شو او څه اپګریډ شو ډېر زیات کم چې منه لکه د هغې دپاره پکار وه هغه اپګریډیشن شوی دی د مهنګایي په حواله باندې څه وایي نن سبا په ملک کې مهنګایي روانه ده مهنګایي په حواله باندې نه مهنګایي خو شته په دې نه انکار نشي کېدی خو دا خو د 60-70 سال د داسې د پالیسو غلطو پالیسو وجه وه چې اوس سختې فیصلې هغه فیصلې چې پاپولر نه دي هغه د حکومت واغستې او هغه هم د قوم په بهترین مفادو کې واغستې چې هغه ضرورت د ملک ته چې هغه عارضي طور باندې پالیسۍ چلولی شوې چې قرضې به اخیستل شوې دي یو مستقل بنیاد باندې د دغه قرضو ختمېدو د واپس کولو دپاره خبرې کړلې نو دا څه خو انټرنیشنل سطح باندې هم لکه لاکډاون شو یا کرونا شو نو په هغه وجه باندې هم داسې حالات پیدا شو چې د هغې سره ګراني زیاته شوه یا څه مسلې رالې نور هېڅوک یو حکومت هم دا نه غواړي چې ما ته خلکو باندې مهنګایي راغلی او هغه ته احساس زموږ حکومت ته دی عمران خان ته دی چې یاره دغه مهنګایي په خلکو باندې کم بوج راځي نه په هغې کې که کله هم څه مافیا دي د هغې خلاف هېڅ چا انکواریان نه دي کړي او موجوده چې کوم حکومت ته عمران خان دی نو هغه په دې باندې انکواریان هم وکړي او خپل کسان یې پکې معاف کړي نه دي نو دا خبرې چې دي په نیکنتۍ سره روان دي داسې سکینډل نه دی راغلی چې هغه د بدنامۍ دی یا د عوام دشمنۍ دی کوشش کیږي او په دې باندې کار روان دی چې دا ګراني دې هم نه وي دا حالات دې هم خراب نه وي دې خلکو ته بیا دا خلک واپس راځي نو دا کوشش روان دی انشاءالله چې دا حالات بهترۍ ته لاړ شي او دا ګراني ختم شي او په هغې باندې موږ دغه وایو چې یاره دا ګراني موږ هم حکومت ته اپیل کوو چې څومره پورې هم کیدی شي په دې باندې خلکو له ریلیف ورکړی شي هغه غریبانان خلک دی او ګراني چې ده نه دا برداشت کوي څوک نه دا ګراني شته او موږ له دې نه انکار نشو کولی خو کوشش کیږي حکومت او زموږ په مشرانو په نیت کې فرق نشته او انشاءالله په دې باندې به قابو بیا موندی شي او دا به قابو شي انشاءالله ډېره مهرباني چې د ټیم راکړه مهرباني جی بالکل دا و د پاکستان تحریک انصاف رهنما خورشید خان چې هغه تاسو د هغې خبرې تاسو واورېدې یقینا هغه وویل چې مهنګایي په ملک کې شته خو د دې سره د په علاقه کې چې دی د ترقیاتي او د میګا پراجیکټ یو لوی لهر چې دی په علاقه کې روان دی او زر ده چې د دې علاقې کم پسمانده کم صورتحال چې هغه به ختم شي دغه شانتې هغوی دا هم د حکومت نه مطالبه وکړه چې د عوامو دپاره د ریلیف چې دی هغه د هغې انتظام وکړي دلته کې ترقیاتي کم کارونه چې دي روډونه چې دي هغه ډېر زیات په تیزۍ او په دغه باندې روان دي ګبین جبر روډ چې دی هغه هم مکمل شوی دی دغه شانتې نور هسپتالونه سکولونه هغه هم چې دي کالجونه هغې دپاره هم منظوریانې شوي دي او ډېر زر ده چې په دې علاقه کې به یو نوی ترقي آغاز چې دی هغه به وشي